قرآن مجید د الله تعالی هغه کتاب دی د دنیا یو کتاب دې ته نه رسېږي په هغه پیغمبر نازل شوی دی چې یو پیغمبر او یو انسان هغه ته نه رسېږي هغه امت ته الله تعالی ورکړی دی چې یو امت هغې ته نه رسېږي د هغه فرشتې په ذریعه راغلی دی چې یو فرشته هغې ته نه رسېږي جبریل علیه السلام دی قرآن عظیم الشان د الله تعالی هغه کتاب دی الله تعالی په خپله فرمایي دا کتاب ما په یو غره نازل کړی و غر دې ته ټینګېدی نه شته به ټوټې ټوټې شوي وي د الله تعالی د یېرې نه اسمانونو دې ته ټینګ شوي نه دي ځمکه ورته ټینګه شوې نه ده دریابونو نه دی اخیستی دا شان ته هېڅ شي دا قبول کړی نه دی صرف ماسوا د انسان نه چې دا لوی امانت عظیم د الله تعالی حکم یې قبول کړی دی د دې وجې نه ورونو انسان الله تعالی ډېر عزتونه ورکړي دي خو لوی عزت پکې د الله تعالی کتاب دی نبی علیه السلام د دنیا تشریف وړی دی په قیامت پورې بل پیغمبر نه راځي لیکن د نبی علیه السلام دوه معجزې داسې پاتې دي چې تر قیامت ورځ پورې به دا جاري او ساري وي یو د الله تعالی لوی کتاب قرآن عظیم الشان دی او دویم د نبی علیه السلام معجزه دا ده چې کله حاجیان حضرات حج ته لاړ شي الله تعالی موږ ټول قبول شوي حج ته بوځي نو کله چې شیطانان ولي رمي د جمراتو وکړي د چا حج چې قبول شوی دغه کاڼي دغه ځای نه ختمېږي او د چا حج چې قبول شوی نه وي دغه کاڼي په هغه ځای باندې پاتې کېږي دا معجزه د نبي علیه السلام به تر قیامته پورې وي او قرآن مجید دا معجزه به د نبي علیه السلام دا تر قیامته پورې وي